نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم. محترم ځنې ملګري تپوس کوي چې مفتي صاحب موږ ډریوران یو ګاډي چلو او زمونږ دا کم مزل چې دی او کم مسافت چې دی دا شرعي سفر اندازه ده. مطلب دا 88 کیلومتره موږ سفر کوو روزانه د خپل کلي نه، د دې ځای نه پنډۍ ته ځو، اسلام آباد ته ځو چې روژه کې زمونږ څه حکم دی، موږ به روژه نیسو که پرېږدو به. یار ساتئ ډریورانو ملګرو ته اختیار دی، هر هغه څوک چې مسافر وي نو هغه ته د روژې نیولو اختیار دی، که روژه نیسي او که روژه نه نیسي. په دې کې د علماو منځ کې فروعي اختلاف هم شته. څوک وایي چې روژه نیول پکې افضل دي چې روژه ونیسي، څوک وایي چې نه روژه پرېږدي نو دا افضل دي چې وایي نه نیسي بیا وروستو قضایي راوړي. خو که په هر حالت کې د روژه وخوړه قضایي در باندې فرض ده، قضایي به یې راوړي. نو اوس چونکې سفرونه آسان دي، مشقت پکې دومره نشته، نو که چا روژه ونیوله دا بهتره او افضله خبره ده. خو که ردی باوجود هم محترمو چا روژه ونه نیوله او روژه یې د سفر د وجې نه وخوړله، کوم چې شرعي مسافت د سفر برابرېده، نو محترمو نه ګناهګارېږي او بیا به د دې روژې قضایي خامخا راوړي او په فدیه باندې او په کفاره باندې د ده غاړه نه ازادېږي. هر چې ډریوران ملګري دي دوی سحر وځي ماښام راځي، ردي حکم هم دا دی چې ردي د سفر اندازه برابرېدله او تکلیف ورته نو روژه دې ونیسي. خو بهرحال که روژه یې وخوړله او دا روزانه مسافر دی، سحر وځي پنډۍ ته او ماښام راځي، نو دا خو شرعي مسافر دی بلکل دی، نو دا به منځونه هم لنډ کوي او که روژه یې وخوړله نو پروا نه کوي، ګناهګار نه دی، د روژې قضایي به بیا راوړي. والسلام.